لکه موږ د امام بخاري خصوصیات ویلو، نو دلته موږ د امام ترمذي رحمة الله علیه په خصوصیات ذکر کوو چې د هغه دلته کې څه خصوصیات دي. نمبر 1 يذكر مذاهب الفقهاء بالتفصيل. بالکل به وایي چې د امام صاحب دا مذهب دی، د احمد دا مذهب دی، د شافعي دا مذهب دی، د اسحاق دا مذهب دی، دا به ذکر کوي خبرې نه، او د هغې مستندات دلایل ته به یې هم ذکر کوي او اختلاف به هم ذکر کوي. نمبر 2 يشير الى احوال الحديث. دا حدیث حالت ته اشاره ورکوي چې دا صحیح دی، حسن دی، ضعیف دی، غریب دی، الى غیر ذلك، منکر دی، متروک دی. ول پته ورته جو کړه دا سیلونه دی په ترمذي کې په نورو کتابونو کې نشته، دا په نورو کتابونو کې نشته چې کوم په ترمذي. نو مذاهب د فقهاء په تفصیل باندې کوي، دا دلایل، دا اختلافات او حال حدیث په ذکر کې چې دا ضعیف دی، حسن دی، غریب دی، منکر دی، متروک دی، شاذ دی، غیر محفوظ دی، ټول په ذکر کې. يبحث على الرجال فراويان ببحث رجال المراد راويان دي من ذكر اوصافهم واسمائهم. تراوي نوم سره صفات است لقب سره راغلی دا باندې وایي چې دا لقب دی راوي دی نوم دی، دی وصف دی، دی رکړي نوم دی. يبحث دا باندې کوي دا اوصاف المراد سره دا ذاتي وصف کې دا کوم کړي دي، دا کوم قوم دي. رجال کے تعلیم والا نا الرسول ویسے کنا يبحث على الرجال من ذكر اوصافهم مدني يماني تدريجي بغلاني تابو اسمانو دمسري علاقه مسري لا غير ذلك. وسرون يبحث عن جرحان وتعديلا، مجروح دي هذا حافظه کے نقصان دي، صحيح الحفظ دي، تعديلا صفه تعديل صفه او جرح خراب صفه. تو کتاب مشتمل على الجرح والتعديل. انضم نمبر كتب حديث مختصر كلي وغرض دمجنا او دي وي في الحديث قصه طويله. امام بخاري بقى حديث دري پانے رو دري پانے او دي په یو جمله ذکر کی یو کرخه او وي په في الحديث قصه طويله او في الحديث قصه طويله اختصار عليه. واذا تعارض الحديثان ظاهره توجب حقيقته الحديث وحي متعارضان يجمع بينهما لبلغ النتيجه حسب قواعد علم المصطلح وطريقه قيدود علم الاصول. والنمبر يشير الى الاحاديث الاخرى وفي الباب ما تقول لكم ما تقول هذا او نور في الاستفاضه دي بس كي نور علماء لكن امام بخاري صراحه تكرار يوم عائشه صديقه قذف روايات متعدد ذکر یو دې ذکر کې بیا بل دې هغه صراحت تکرار دی. امام مسلم بس کوي هغه حدیث کې تکرار نه دی، سندونو کې تکرار دی. अब सेव सनद ذکر की बिनहवी बल ذکر की बिमस्तिही बल ذکر की बिनहवी बिमस्तिही सारी तो कर दे जैसे चल गई तेरा सनद को कर दे और न पता नहीं तकरार दे ये भाई हदीस रोड़ी नबी आपको फिर बाब عن ابي هريره دقه से حديث ابو هريره وعمر نبي وانس نبي وابن عباس ابن عباس نبي صرف الصحابي او في الباب کی واجبن اپنی اشارت کی تاسبنوی وهكذا عن عمر نوی في الباب کوي اشارت کی ځکه چې الفاظ د دوله غوډالي دي او کما مساله چې د دې حدیث د معلومي لري تحت الباب نه دغه مساله په الباب کې د عمر روایت د معلومي او عثمان د معلومي او مناسب دا ټول برته د ذکر کوم ان شاء الله. زموږ د دورې او خاصیت بدای چې د په الباب کې نور استادان نه ذکر کوي او د اخره کې تاسو ته چې په باب عمر د عمر حدیث په کتاب د انس په کتاب دا ابو هريره په کتاب کې دی د بدانه کتاب حواله ده ما سره مکتوب پراته دی بیا باندې وکړي دي کې یو کتاب شته دا
ذکر دے حبیب اللہ مختار سے رحمہ اللہ ذکر دے دا الباب دا روایت پاگا صرف کتاب الطہارت تورے دے رسولشتا وعدہ جلد دے ذکر دے صرف کتاب الطہارت تورے دے رسولشتا او ما دا طول ترمیزی الحمدللہ مکمل راوشتے دیر ازیاد اقوالی مورسر لکنا مفصل روایات دا دوکر پیڑی کی رئیستے دی راسر افراتے دی وخير هذا روايات ومفصل من حوالي الكتب وفي الباب عن عمر ذكر عمر بن الخطاب وعثمان تبتدي كتاب دي كل كتاب بدل تصيب نتي क्या करते शिवा किताब لا بدل تصاص ان شاء الله ندابا ان شاء الله نقول خصوصيات في الوقاء إشارة أحاديث أخرى وتبديل في الباب تقوية للحديث الذي أورده مفصلا تبارك تقوية الأحاديث المفصل ذكر لي لكن يوم حديث مفصل ذكر في الباب كبار قوي لله كيف بدي باب كي تمر صحابونا هم أحاديث منقول أو لأغراض أخرى يا بالتقوية يا بالغرض بدي أغراض مريم يوم يا بالتقوية تبارك يا بزي بالغرض تبارك وتدار روايات دي مفصلة قال انما الاعمال بالنيات وفي الباب كيف تتقدم مضمون ولا روايه اشاره ان كان الحديث مضطربا فحديث مضطرب ده بحكم به اذا حديث في اسناده يمثل استراب يا سلام के استراب ده आत्माना सुतर मुस्तरिब वाला नहीं था और अंत में इंशाअल्लाह ताला कोई हुक्म या सलाम के استراب ده या मतलब او وجب الاستراب ذکر के مفصلا ذکر اذا मतलब के استراب سره وجه ده او دا سند के استراب سره وجه ان كان الحديث معللا او حديث معلل معلومات فكري او بحكم به لان هذا الحديث معلول ماذا الدليل الى معلل ومعلول يومنا ويبين العله غالبا اكثر العله ذكر او كم ذكر نكر تبع ذكركم ان شاء الله لازم ان كان الحديث منقطع كحديث منقطع يحكم عليه بان هذه ليس بمتصل او زید انقطاع میں بیان کی لکه فاطمه صغرا فاطمه کبرا نه نقل کړي ما دا کړه فاطمه صغرا د حضرت حسین لور هذا فاطمه کبرا نه فاطمه بنت النبي رضی الله تعالی عنها نقل کړي دا ملاقات بدل نشي ځکه د فاطمه د وفات په خلاف ورته ماشوم واده شوالې نه کړي لور دې کوم نه او دې په خپل وجه دي حدیث کې فاطمه بنت حسین نقل کړي فاطمه بنت النبي وفاطمه بنت حسین لم تدرك فاطمه نمبر يونسم إن كان في الحديث شذوذ فحديث الشذوذ شاذ يبي وجه ذكر أو يسوي هذا حديث غريب إلى أن قال لازمه سألت محمدا ما الإمام البخاري ندرس محمد نقول الإمام البخاري هذه ولم يعرف هذا الذي ينتهي فأنه لا يعرف هذا الحديث محمودا ده حديث الإمام البخاري بل محمود نجي محمود دي محمود التشابه كان محمود التسوي نمبر 13 جميع احاديثه عمل بها الفقهاء بسمرة احاديث في مدينة الفقهاء والمحدثين اگر یہ کتاب دے کتاب العلل والتوحید حدیث ترمذی لسانی نفس دے ابر تجوی مخا دور مدرسوں کے جو کوئی اور جو نہ ہوئی وہ دے انشاءاللہ میں کتاب العلل دے کل کتاب باقی کے لیے وہی ان جميع ما في هذا الكتاب نور بدی کتاب کے جامع کے احادیث معمول بها لجواب البخاری معمول بهذا وجعل الشافعي سے مانتے وجعل احمد مانتے وجعل مالک مانتے وجعل امام ابو حنیفہ مانتے عمل پیشتا وہی بنے دو جمع عمل پیشتا تو جب دی یہ حدیث ابن عباس دی قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعصر تماس فقينا وما ذكر من اسمه وبين المغرب والعشاء وأقام المخطط في المدينة المنورة من غير خوف ولا مطالب خوف وبانا هذا شاب لازم تسوي ولي ذكر يسوق جمع بين الصلاتين قائل لي كلام لأن بقي شيء مرة عليه قال لي مفصل بحث لو بدي محمد البيدي كم مخالي ويسوق كم تجمع بين الصلاتين قائل لي أغيب مستقل قائل لي أغيب بدي كي شرطنا سوق بيجي سفر شرط लेकिन सफर में कभी मनी नहीं होती है तो ईमानदार शब्द इबारत की जब बयान सुनाते हैं बोले कि देखिए वाला मतलब इबारत नहीं और सो कोई इबारत शब्द है कि बीमारी जब बयान सुनाते हैं बोले कि अरे के मरद में सदका पैगंबर मुबारक जमा करेला तो समझ
دي بیمارانو یا خدای پاک امکان لري چې ټول مدینه نه جوړو نه نو درې شرط لري وړه پکې نشته د جمعي حقيقي لپاره چې کوم جماعت منی یو من دبل من وخت کې کول شي څو شرطونه وي درې کم سفر یا شرط دی مرض چې خلک مریضانی او درې ته یې مطلب نو دې کې سفر شته نه دی په مدینه کې پکې راځي مطلب شته نه ولا مطلب او مرض خلا دې چې ټول مدینه خلک نه نو ځکه امام ترمذی وایي چې په دې حدیث چا عمل نشته په دې حدیث چا عمل هم نشته لیکن مولانا صاحب ضرورت مون په عمل نه وخا او یې په دې کې امام ترمذی احناف دې فکر ما کاوه په حدیث باندې کېږي ان شاء الله اصل دې ته جمع سوري وایي جمع حقيقي وتمنى ايوب وتكما جمع سوري سره ما فقیر په خپل وخت کې کړی او ما ذکر په خپل وخت کې کړی ما فقیر په اخر کې ما ذکر او دا ما خام په اخر کې کړی او دا ما سوتانه دې سیاره نو ولې قول رسول الله مبارک دا پارا توسعي په امت چې امت توسعت کوي چې قدمون بيد عذر نه هم دا ما فقیر په اخر کې کې جایز دی کبیر عذر نه هم دا ما ذکر په اول کې کې جایز دی کبیر عذر نه ما خام تاخير کې کله همیشه نه خیر دی ما خام یو وخت تر وسات پکښتا او ما سوتان کې متاخير او دغه متصف په اول کې کې بالکل کوي نو شي په خبره د تکمه جمع هر جوازي هیڅ ورو درنیکا کله کول شي د پاره د بیان د جواز او د وسات د حکومت نور تفصیل به چې نه لګي دغه موږ یو ورځ باس کوو ان شاء الله دې ورپسې دا عن معاويه تفسير حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فضروه فإن عادت الرابعة سنورم ذلك بها خمر مسكر فاقتلوه عليكم نوې پرې د عمل نشته ځکه سنورم نه پینځم د خلک خمر مسکري دي او چا وجه نه موږ به جواب دیو چې موږ عمل دیو خان موږ به څنګه عمل څه دي مولانا صاحب ادا دې اذا حکم محمود الفتجر والتشديد سیاسي حکم دی تجر او تشديد لکه مثلا کته ویرا ولکه بیا دا کارو پر ملکوم دي خان وجنینا زور ورکړي دا کار دی یو کوم بیا پرېدم نه ملکوم ملکوم په دې شی ونی وجه تاسو لپاره وای زجر او تشديد پیغمبر مبارک په ټولو ورته دا سیاسي حکم دی زجر ورکړي چې څوک بیا عمل ونسي ولكنه لكن دا ټول حدیث نیوی په دې چې عمل نشته مثلا د حضور نو چې شرابي په وجه لكنهما ايضا معمول بهما ان الاحناف الاول به جمل يحمد به حمل كي يحملونه على الجمع السوري لاجل عذر غير الاعذار الثلاث عذر بيد تقريبا ويا عذر مجتدى فكره تقوي ده قال توسيعي ده امه او به بسياسه حمل خلاص شو خبر يوم بلا اعتراض به دې کله دوه یا درې وس په یو ځای کې لکه هذا حديث حسن صحيح به یو ځای او قال هذا حديث حسن صحيح غريب اس پر سوال ہے سوچو کا مولانا سے لو بھی سوال پیدا راضی کہ هذا حديث حسن صحيح ذکر کا سوال دا راضی کہ حسن صحیح سنگ جمع کہیں الکا واپس کرو صحیح سے تر یہ سمر اوصافی دراوی صفات کمال ټول پکې موجود یاد لرئ شاذ بنني منقطع بنني متصل وای متصل سنده بعدل ويو عادل باندې غير الشاذ عن حضور سند متصل دی بنقل عدل تام بالضبط عن مثله غير شاذ ولا معلل بنوي سبق یو سند متصل دی والشاذ بنوي والمعلل بنوي او هر راوي کې به حاصلو صفاتونه مراد یاد او حسن تدوی لیکيږي نور اوصاف پر مشتق دی او راوي په حافظه کې معموله مونږ نه پاتې سوال کوي دا څنګه باندې یو باندې پوره به راویان کاملین او ضبطي اوصاف په دې پوره بل باندې دی او په حافظه کې لږ صفات دی نو چې صفات چې صحیح نشو صحیح ذاتي کې نشو
او که خدمت پکې دي نو حسن بدل شي. هغه کمال طالبان کویږي برابر کویږي او هغه لګیږي کنه ماشاءالله طالبان دې پر طالبان سره باندې وکړي تاسو سره او کوي دا ویل تاسو مدینه او دي الحمد لله وای چې مدینه کې راځه لاندې ته بس نه مدینه کې مدینه کې ولا لاندې کله تاسو پر وای چې موږ دې دا ورته تاسو ولادي ان شاء الله اوس په تاسو ویل ماشاءالله څنګه یو باندې نمبر باندې اول خدای کوئی کتابه بیا راځي سبق قيل عليه اولا في حسن او صحيح نوعان متغايران ولي زكا في صحيح قريب وجب دور راويات الكاملين الضبط يوم خفيف الضبط حسن قريب وجب يوم راوي دوريان فحافظه کی خفت وي فكيف جمع بينهما اجاب عنه الحافظ وشرح النخبة محاسنه ما له اصادق حافظ وی چې د دې حدیث دو سند سوري یو سند کې ټول راویان کاملین سند بل سند کې د یو راوی په حافظه کې لږ منګوري خفت دی حسن وصحيح حسن څنګه وایما حسن باعتبار سند وصحيح لذاته باعتبار سند آخر د دو سند لري نو یو سند کې د یو راوي په حافظه کې خفت دی او د بل سند په حافظه د راوي کې اس خفت دی د مضبوط او ټیټ دی نو گویا کې حرف د واو په کې حذف شوی دی حسن باعتبار سند وایا وصحيح باعتبار سند آخر او یادا دا یو سند لري بدل یو لري ودا راوي کې د علماء اختلاف دی نو بعض علماء وایي چې دا قوي الضبط دی او بعض علماء وایي چې خفيف الضبط دی نو حسن او صحيح حرف الترتيب پکې حذف شوی دی او یعنی حسن یا صحیح د امام ترمذی شکه پکې پیدا ده دا بعض علماء وایي چې راوي د حسن د مرتبه دی دا خفيف الضبط دی او بعض علماء وایي چې دا راوي د صحیح د مرتبه دی قوي الضبط ویږي په خبره نو گویا کې څه پکې حذف شو نو د سندونه ولا رتو آیا نو حسن په اعتبار د یو سند چې صحیح په اعتبار د بل سند او که سند یو لرو شوا نو بیا په راوي کې د حقیقت اختلاف د چې د ذکر حسن د ذکر صحیح دی نو بیا کې او په حذف شوی یو جواب له دې مدار وایا اجاب عنه الحافظ في شرح النخبة ما اغا جواب في حاصل ذلك لأن هذا الحديث لا يخلو غالبا منه إما أن يكون فردا فرس معنا فيوصل التمكن بأن روي بطريق واحد فيوصل وإطلاق وصفين لأجل تردد المحدث تردد امام ترمذي فصفت ناقل کے ناقل راوی ته يعني اختلف العلماء في ناقله فحسنه قوم يقوم حسن وغيره وصححه آخر فلذلك ما جزم ما نفيه جزم هناك ودي حديث بعد امام ترمذي محدث وتردد فيه تردد فجوب فالحاصل انه خلف بالمحرم والترديد هذا حديث حسن او صحيح شك فكرا العلماء اختلاف وإذا روي بإسنادين فإطلاق وصفين معا ويو حديث باعتبار الإسنادين أحدهما يوصل الصحيح والسجل حسن فالحاصل أنه حذف من الترمذي حدث لحق عدد هذا حديث حسن باعتبار سند وصحيح باعتبار سند آخر وش به يوم الجواب دي مولانا سيرو تو بالإقناع فيكي أغداد كنا ما تقول چې یو انسان کې یو ستګي ته دی یو انسان کې یو اعلی وسطي نو دغه ادنا او که ادنا وسط کې مترجم بیا اعلی وږي نشي کېږي
لکه یو سړی اعلم دی، یو سړی اعلم دی، ډېر لوی عالم دی یو سړی، نو دته عالم هم ویلی شي، ویلی شي که نه شي؟ خو که کلینی عالم هغه ته اعلم نه شي. یو سړی احسن دی، ډېر زیات ښکلی دی، نو ته احسن او اجمل هم ورته ویلی شي، وایه. او جمیل او حسین ورته ویلی شي. او که یو سړی جمیل دی او حسین دی او ډېر زیات ښکلی نه دی، نو احسن ورته نه شي ویلي. په یو سړی ډېر اوږد دی، نو اطول هم ورته ویلی شي او طویل هم ورته ویلی شي. خو که یو سړی عام اوږد دی، ډېر زیات اوږد نه دی، نو طویل خو ویلی شي ورته، اطول ورته نه شي ویلی. دغه رنګې ما ته وویل، خو دلته دا جواب مې را ورلی چې د حسن نه مراد معنا لوړوي. د حسن نه مونږ څه معنا بلکې اصطلاحي جواب ده، لږ نه پوهېږم. اگر اصطلاحي باندې بدل تغییر غواړي نو ما ته ولګوئ. ما تاسو ته مخکې ویلي اوسم چې د صحیح دا کار کړی وسه. د صحیح خپله معنا همدا کړه چې راویان په ټول کاملینو ځبر وایي، دا معنا هم کړې وه. لیکن د چا ضبط ډېر اعلی روایه، د چا ضبط شته حقیق نه دی، خدا نه ناکام. د چا ضبط دا خبره نه ناکام. ورو ته ابو هريره حافظ ته وګوره او د نور راویانو حافظ ته وګوره. د چا عدالت ډېر مضبوط دی، د چا عدالت لږ کم دی. عادل دی خو ډېر زیات متقي نه دی، ډېر زیات نه دی. دا بعض انسان داسې دی چې د مشتبهاتو نه ځان ساتي، بعض داسې دی چې هغه ډېر وي تقوا خو پکې تقوا تقوا اخري مرتبه ده پکې. دا کله د ابوبکر صدیق نه یو سړي ول بیا بیا اوس کړه بیا لکه ویډر لاشته به ما غلام ورته وایي دا ما په جاهلیت کې یو سړی کهانت کړی او یې خپله په دې توګه په سره کړی. دا ما په هغه پیسې پورې نو چې ما حضرات مې مالا خپل پیسې راکړه، نو پیسې مونږ ته په دې راوړل پتا نه تاسو او مولانا سے بدل دي په کسي نه چې پیسې دي او په نه خبرتیا کې ستې دي. هغه دا کار چې ما غلام مسلمان ما خراب مدر نو چې ودل یو په پوسټي په دې باندې مونږ دا تر کې دی نو ما کې نه مطلب دې چې حالات دي نو په بدلته کې بیا حالات کو پړل نو په دې پړل نه ته پښې لیکن بیا بدل دې په کار نه جوړه ماره ته په دې نه کلاس اورټه هغه دومره سخت اورټه او چې ما به پړ شو ما یې پړ شو نو ورته چې ورته شي ودینا لیکن دا څه چې مولانا صاحب دا ورع دا تقوا دا به صرف د پیتا د ځای کې بعضو کې عدالت شته، بعضو کې ډېر کې بعضو کې بعضو کې نه ده. دا څنګه دا ورته وایي چې ما بچا کې لږ ځم شابه چې په ځبت نه ځم ستا چا کې راغی نه چا کې راغی نه چا کې اوس راشي ومه اوس په کې په ځبت نو خدمت دا د خپل اوصاف ده. څوک خفيف په ځبت دی معمولی خدمت دی، معمولی خدمت دی او چا کې دا خدمت زیات دی، چا کې راغله زیات خدمت دی، چا کې بالکل ځبت ختم شوی. نو ګوره دا خدمت د ځبت هم درکې دی اوس نو پیش وی که نه او دا ځبت خپل هم درکې دی. نو دلته دا حسن مثلا یو سړي کې اعلی وصف وي نو ما څه ویلو دلته ادنا به پکې څه مطلب دی یو سړی هغه دغه دا څه ورته ویلي کېږي احسن دی ته ورته حسن ویلی شي. نو معنا دا چې دی خو مثبت دی، حافظه خو ډېره زیاته مضبوطه ده. خو دلته د ثابته ویلی شم دلته څه ویلی شم ثابته ویلی شم. نو چې ثابت مې ورته ووایي نو ذهن وهم کې یو خبره راځي چې د یو حافظه کې لږ نقصان یعنې هغه وصف پکې داسې دلته یې سره ذکر کوم چې تا ته په ذهن کې داسې راځي لکه چې دې خفیف الضبط حالانکې دې به خفیف الضبط نه وي خو تا ته په ذهن کې داسې راځي، ما ته محدث ته په ذهن کې داسې راځي چې دا خفیف الضبط دی. نو دا اسلام په ټول شي پروا نشته. لکه معقولي چې اعلم که عالمه نو دې خو مضبوطه حافظې والا دی، د صحیح د مرتبې والا دی. خو حسن ورته ولې وایم چا به دی ځکه یو محدث د ده نه په مطلق ثابت اسلام پوه نه شوې. دې څه چې دی مولانا چا به دی مضبوط ضبط والا دی، څه چې دی مضبوط احسن مضبوط ضبط والا دی نو صحیح مو شو حسن ورته ولې ځکه یو محدث د ده تعبیر په مطلق ثابت کړی نو د چا ذهن ته راغلی نه یو مطلق ثابت دی تعبیر وکړو نو دې ادنا وصف دې کړو. نو ادنا وصف څه شي دی بیا هغه حسن درکې وایي
هغه سبب چې خدمت راځي هغه د لا فهم کړه او دا وهنه یې وکړه نو خپسېشه وقيل ان صفات التي على صفات التي تعالى الى قبول الروايات لتيقظ دي بهدار او حفظ او اتقان غير محكم حافظ الذي لها درجات فوقها فوق وفاق وجود ادنى لك صدق او عدم التهمت يوراوي دي صادق التهمت بلشتا دا منافي دي وجود اعلى سره دي صادق دي او تهمت ور باندې نشتا نو دا اصدق به خبر نشتا دا حفظ لکه یو سړی حافظ نو احفظ به شي صدق مصدق به شي نو بصح وصفه بالحسن بالنظر الى الادنى دغه ما ادنى سمانا ضبط پکشتا ضبط پکې ختم شوی نه دي ناقصم نه ضبط شتا واحد وهم کړی دي چې ضبط په نو معلومي کې دا چې دا معمولی ضبط دی دا صفات ولا ضبط دی او په صحیح سره په نظر تر اعلی کا نفتح على من جهه المصداق في الصحيح دا روي صفات خاوند دی یعنی خب صحیح مرتبه او مصداق کې په دا حسن کول شمه ولې دا بعض علماء دې ضبط او مطلق ضبط تعبیر کړی نو وهم دا کوي چې دا ضبط کې ورسان واختلف في المفهوم وتحقق بينهما الحكم والخصوص وكل صحيح حسن لك احسن حسن يا اجمل جميل ويجي ودا صحيح دا مرتبه دي لوی وصف دې پکې په مصداق کې نو حسن وتولې وېما ځکه چې ادنا وصف ذکر کړی چې ثابت دي ولكن دا وهم راځي چې په مطابق من غیر عکس ولې اکثر دا کې په مطابق نو بیا هغه کې جميل د اجمل نشي ويجي حسن دا احسن نشي ویلي افاد الحافظ ابن العيد دا غد كتابنا او د شان مشاهد تفسير الباري عبد النبي دا خبر نقل کړی هغه کوم یو دي تاسو یې پاتې شي ان كان في الحديث نكارة منكر وسمية ذلك اذا علم مخالفه الشيطان لو كان نكارة دي بوجه ذكر في هذا منكر لا نعرف اعلم من الثقات رواه هذا عن فلان يوصي قيمنا نقل قيل فلان دينا مثلا بلکہ ضعیف نقل خلاص ودي بدل عشان قيل عليه ثانيا لا يقبل اعتراض ذاك في البيت وكتاب العلل كده يوم خبر کړی دا نفيکا وكتاب العلل كده يوم خبر کې سوای وي دما په کتاب کې چې کوم ځای حسن راغلی دی کنه حسن نه وي دما په حسن هغه چې دا په فرد او غریب دي حدیث یا مشهور یا عادي نفي شيء حسن څه ولا دا قوم په حسن څه ویل چې ټول صفات دراوی پس دراویانو صفات کمال ټول دي په یو راوی په حافظه کې یک بدیا ده نو دا قوم په باندې حسن غریب کې دي وایي کنه دا قوم په حسن څه کې یو سند یو راوی په یو موضوع د مواجهه کې راځي او عزیز کې دي دو سندونه دي او دوه سندونه کې یو راوی کې دي ما تفصیل ضبط مشهور کې دي ډیر سندونه دي او بار سند کې یو راوی تفصیل ضبط لکه په دې کې کنه دا قوم په باندې حسن څه کې دي چې زدا فردن کې دي چې غریب ها و عزیزن کې دي طبعا تذكر او مشهور کې دي امام ترمذی سوى واذا ما بلس حسن مقام غريب يا مشهور عزيز وغريب دا غريب وفرد دا تصریح کړل په کتاب العلم بیا درته وایم دا قوم بلین باندې حسن غریب او فرد کې دي شي عزیز کې دي شي مشهور کې دي شي امام ترمذی سوى اذا ما بلین باندې حسن اغني لا يروى من وجه واحد په یو سند مروینی یا په دووی یا په دې نو څنګه به سوال کوم چې په دې کې هدا حدیث غریب هذا حديث حسن غريب څنګه دی وایي په هذا حديث حسن غريب لا يعرف الا من هذا الوجه دا به وایي چې صرف په یو سند دی په یاد دي کې به نشته قيل عليه ثانيا الصرح الترمذي وكتاب العلل بشرط حسن ذلك ان يروى من غير وجه واحد كلام من غير وجه ماشي مراد من غير وجه واحد
ويو سند بني بلکہ پدو یا بدر ہوئے یعنی فرد غریب بنی یا عزیز یا مشهور. وكيف يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ممكن نتبين مگر بدي او سند وجه مراد من السند يوم وجه حسن صحيح يروى من غير وجه بيو سند بني بلکہ پدودری ہوئے فرد غریب بنی وبل قاوج غریب وبیا تصریف کے لا نعرفه إلا من هذا الوجه وجه جواب دار ماذا کدی کم لیکے صرف حسن هذا حديث حسن ولد حسن بدي مراد کدی صرف حسن ہوئی جب حسن بدي مراد هذا حسن كم يوم دې بیا درمه تکرار وما چې هغه غریب او فرد نه او چې کوم دی حسن غریب بیا په مصطلح د قوم غریب او د قوم په باندې حسن د غریب او د عزیز او د مشهور سره دی. هذا اصطلاح جديد للترمذي دې باندې متفرد دی د قوم په باندې حسن غریب کې دي. انما عرف الحسن التعريف حسن كده الذي ليس مع الوصف الاخر هذا حسن يبقى الوصف مثلا يستدل بهذا حديث الحسن بان يشترك غير شرط ايوب من غير وجه فيوصل قريبا بغيره. واما الحسن الذي معه الوصف الاخر حسن قريب فالمراد به هو الحسن عند القوم ولا يشترط له او غير ذا شرط ايوب من غير وجه فيوصل المنقول لي بل فيوصل المنقول لديه ويشبه لا تجرى. فإذا حكم ابن الجوزي ده يوم محدث فبعض الأحاديث من الترمذي بوضع سواء في بعض الموضوعين والتحقيق أنها ليست الموضوعات الذي كما حققه المحققون بل إذا معتبر اعتبار جرح ابن الجوزي تشترينا ابن الجوزي جرح لم اعتبارنا علماء قلمه كسيف الحجاج قلمه كسيف غير اعتبار لمتشدد في ذلك وجرحه. وكيف لا سرنگی متشدد لشي فإنه قد حكم فیصلہ کړی هو اعتقاد الاحاديث الصحيح المسلمه غير موضوعي. فإذا قد تكلم بعض المحدثين وبعض الرجال كثير بن عبد الله نظر أبيه وبعض بكلام به سلمنا وملوا إلى بدل العلماء كلام به ولكن الإمام الترمذي ذكر مثل هذه الروايات ذكر کړی وأورد لها طرقا متعددة لأنه سندونه ذکر کړی دي چې مرتقي په هر سند الحديث الذي حسن یا صحیح دا دی وجه دی وجه صحیح او حسن فضوء په شي کنه لکه د بعض راویان چې عبد الكثير بن عبد الله دی وجه صحیح او حسن وي او علماء په ترکیب نو کدی وجه صحیح او حسن په کوم اعتبار وته جواب د نور سندونه ولا ذکر کړی نو ګوره ما ویل چې ضعیف مصطلح په طرق متعدده کوم ورسیږي بیا حسن درسي راجع الى مقدمه الاصطلاحات هذا بده يكون كتاب وصول اصطلاحات باغي دي يبقى بالوزاره الحديث لغوي معنى مناهج ظاهر الحديث مضاف حديث تقدير حديث ولا تقدير الذي يقبل معنى مراد الذين ذاك نسيان او غفلت قال باكر بن فلان ظاهر الحديث معنى بدل نسيان او غفلت سے باكر لا فاذهبت نو خطر کړي دي نسيان او غفلت ما عنده من الحديث الحديث دي فداغي وزن ختم کړي فاذهبت ما عنده من الحديث من قوة الحديث الحديث قوة ختم کړي ذات په کلام دا یا ډول پتا ظاهر الحديث معنا وکما چې پرانی باندې غفلت غالب دي ظاهر الحديث معنا وکما غفلت غالب يعني سره دا ابي مزمن نسيان غالب دي غفلت غالب ضعيف خو بیان دې نو دا څنګه مقاله اکثر راځي په فهم دي لکه انت وراشي یو راوي په ذکر کې کوئی مذاهب الحديث ما معنا ده نو دا به مذاهب الحديث استلاء ده ما ہوتا ہے او دا مراد د دین دا راوي د حافظه ختم شوی دا بدل نسيان غالب دي خفيف الضبط دغه روایت حسن ورته در باندې نسيان غالب دي غفلت ور باندې غالب دي فقط ضعیف شو کله کوئی فلان مقارب الحديث مثلا دا ډیر راځي ان شاء الله دا مصطلحات کې نه کېږي استاد ته ان شاء الله ولدي ذات یو کو به بشي مقارب الحديث یا مقارب الحديث دا کان پیراوي
حديث الغير في القوة. تمام؟ ماذا تقول ماذا؟ حديثه يقارب حديث الغير يا في الصحة. dan hadis dan urusan nasihat ibarat jadi sahih yang muqarabul hadis hadisul ghair yuqaribuhu fi sihhati wal quwwah ومعنى سجوا sahih sahih dzatihi muqarabul hadis mana memang alawan hadisul ghair di muqarab hadisul ghair yuqaribuhu fi sihhati أو مقارب الحديث معنا حديث يقارب حديث الثقة في الصحة في القوة يعني معنى سجوا معنى ذات الصحيح والبسيشة ولا مقارب الحديث في السيدة والمعنى على القول في مقارب شيء حديثه يقارب يوافق حديث غيره بالجاسة فصحة وقوته أو بناء الثاني لمقارب حديث غيره تبجى يقارب يوافق في الصحة يا في القوة إسناده ليس بذاك ضعيف إشارة ليس بذاك القوي الذي يحتج بحديثه إسناده ليس بذاك تمام ليس بذاك تمام ليس بذاك القوي ثم القوي الذي يحتج بحديثه بحجة النشر kalau fihi maqal tamatruh fihi tadruh isyarat turika hadithu ya matrubul hadith hadithul la wa la yuqal illa bayan halihi sirf hal dzikr kun madrub thi nila dzikr thi madrub thi ki halat be jahila madrub be jahila dekha jibadi ki awrabiyat wa bayan muttahaqin fil kadhib ma kida hada hadithul jayyid wo dekhe ibn salah wa murad ma yusawi as-sahih murad as-sahih dzatihi और अल्लामा बल्दीनी मुहद्दिस थे कि मुराद बनी सलमा को यफूक आदरत हसन इला हसन नकूल करे और सही मतलब इधर ले रसे थे बाहर के प्रोजेक्ट थे कला कोई हाल असह शय फी हाल बाब मतलब दीवाने ले तेरा दुने ये बोले कि हादा असह शय फी हाल बाब व अहसन मकल और बड़ी बेहतरीन दीना मुदरिस थे تمضيك الوضع صحيح ما بالكثير والتوي الصح لفظ الوي انا كلام بيجي هذا حديث الصح شيء في هذا الباب واحسن حالانکہ حديث في نفسه ضعيف ولا معنى جاء في النظر الصح شيء في هذا الباب ده الى الباب روايات الى اخره باب ده كده يو حديث راوړو إنما الأعمال بالنيات في الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عباس وعائشة وفلان هذا الباب جسمه روايات دي باقي كده أخذ ألك باقي كده لو بلابرا نمرة في نفسي صحيح كحسن أو ضعيف وإشارة دي كده في الباب نور لدينا كرزوري في الباب نور نازلي وفي الباب كده أخذ ونفس الأمر की बयान सही या महजर में और तक सही पढ़ंदों के लिए इस तरह की बात है पढ़ंदों के लिए बचा है هذا أصح شيء في هذا الباب ليس المراد منه الصحيح المصطلح بل المراد منه الراجح للمناسب ونسبة الروايات الأخرى وتقدي بارك روايات أخرى تقدي بارك دا سند ولا روايات راجح ولا راجح معنى كبار अगर किसी जाति ضعيف थी या हसन भी और या बलिया बस तो तीन में दे रहा हूँ